بسم الله الرحمن الرحيم. Para number 19 Suratul Furqan ayat number 32 صفحہ 578. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تدبيرا صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين كفروا أو أيغ خلق كافران دي لولا نزل ولين نازليجي عليه القرآن دي نبي عليه السلام بان دا قرآن جملة واحدة فيوزي ذلك امدغشان لقلق بنازليجي لنثبت جمونغا مزبوطكو به فدي قرآن سرا فؤادك زرستا ورتلناه أولولو منغدا ترتيلا فقلار ولا يأتونك أو نروري ديتاتا بمثل ساعتراس إلا جئناك مغر منغا رولوتاتا بالحق حق جواب وأحسن تفسيرا أو ديرخ وزاحت الذين كم خلقشي يحشرون جمع بكريشي على وجوههم پریوتن کی پا مخباندی الى جهنم تا اولئیکا هم دا خلق تی شر مکانا دیر بد پا مقام کی و اضل سبیلا او دیر الارا خطا کردida ولقد آتینا او بشکا من ورکڑیو موسى الكتاب موسى علیہ السلام تا کتاب وجعلنا معه او جوړکو موږ دا غسرا اخاه هارون رور دهغه هارون وزیرا ملاتړ فقلنا بس موږ وویل اذهبا دواړه لاړ شئ الى القوم الذين اغا خلقتا كذبوا بآياتنا چې دروغ ګڼي زموږ آیاتنا فدمرناهم بس موږ هلاک هغوی تدمیرا قال كسرا وقوم نوح او قوم د نوح علیہ السلام هم لما كذبوا هر کله چې دروغ وګڼل هغوی الرسل پیغمبران اغرقناهم نو موږ غرق کړه هغوی وجعلناهم او موږ وګرځول هغوی للناس آیه خلقو دپاره یو نښه واعتدنا او تیار کړی دی مونږه للظالمین ظالمانو دپاره عذابا الیما عذاب دردناک وعادا وثمودا او قوم د عاد او ثمودا واصحاب الرس او کوی والا وقرونا او نور قومنا هم
بین ذالک بدی کی کثیرا ډیر زیات وکلن او د هر یو دپاره ضربنا له مونږ بیان کړی هغه ته الامثال مثالونه وکلن او هر یو د دوی نه تبرنا مونږ هلاک کړي دي تدبیرا په هلاکت سره. بسم الله الرحمن الرحیم د دې پارا نمبر 18 په آخر کې د کافرانو د طرف نه څه د اعتراضونو سلسله هغه شروع شوې وه او ما تاسو ته عرض کړی چې اصل به د دې اعتراضات وي او د هغې جوابات او میز کې به الله تبارک وتعالی نور تعلیمات مونږ او تاسو ته هغه ذکر کوي. د کافرانو یو بل اعتراض نن هغه نقل کیږي، هغه دا چې څومره آسماني کتابونه پیغمبرانو ته میلاو شوي دي یا صحیفې هغه ټول په یو ځای باندې میلاو شوي، لکه انجیل چې عیسی علیه السلام ته میلاو شوی په یو ځای باندې میلاو شوی دی، زبور شریف چې حضرت داود علیه السلام ته میلاو شوی په یو ځای میلاو شوی دی، یو ځای نازل شوی دی. دغه شانتې تورات شریف چې موسی علیه السلام ته میلاو شوی دی نو په یو ځای باندې نازل شوی دی. صحائف چې څومره دي واړه واړه کتابونه هغه ټول انبیاء کرامو ته په یو ځای باندې میلاو شوي دي. قرآن مجید الله تبارک وتعالی دوه ځله نازل کړی دی، یو دا الله تبارک وتعالی د ذات نه لوح محفوظ ته راغلی دی، دا خو په یو ځای باندې دی په لیلة القدر کې دی، او بیا د لوح محفوظ نه د حضور صلی الله علیه وسلم سنی مبارکې ته دا په 23 سال کې نازل شوی دی، څه د پاسه 22 سال دی خو 23 سال چې کم دی نو هغه علما شماري، نو دا په 23 سالو کې د موقع محل مطابق جبریل علیه السلام نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته راوړی دی. الله تعالی د دې سپارې په آخر کې فرمایي چې نزل به الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین. الله فرمایي چې دا قرآن مجید جبریل علیه السلام راوړي ستا په زړه باندې دا نازلېږي. نو دا قرآن مجید نبی علیه السلام ته لږ لږ راغلی دی، نو کافرانو به دا اعتراض کولو. د مکې مشرکانو هم دا اعتراض کړی او ځینې وایي چې نه دا یهودو اعتراض کړی او هغوی ته د دې خبرې علم چې مخکیني کتابونه ټول په یو ځای نازل شوي، دا قرآن مجید لږ لږ ولې نازلېږي، دا دې په یو ځای باندې نازل شي. دا دی به وي چې دا لږ لږ نازلېږي نو معلومیږي دا چې دا د الله کتاب نه دی، ځکه د الله ټول کتابونه په یو ځای نازل شوي، د ده طریقه جدا ده، نو معلومه دا شوه چې دا د الله کتاب هغه نه دی. نو الله تعالی جواب کوي